او پنځپیره په دغه خپاو نو دا امی پوهه نشو او د دقه دی پنځپیری ته ګوتې راونیولې په دې خیرات نه مني او هغه بل سره ډاله یې وکړه حالانکه هغه د لخ پیوالی او پنځپیری د خیر لټاو او پنځپیری ته مال یې مرا کوا وی که جمعات کې لګانو په جمعات کې ولګوا غریبانانو له ورکا خپل رشتہ دارانو له ورکا هغه ورته وی چې مولا کړه د سونی را لګي خیرات تینه پوره کیږي او بیا هم خانه خندا خوشحالي وا هغه خیرات مانو پنځپیری نه مانو رونو خیرات ته زکات ته هر یو سیز دی پای کې د نبی علیہ السلام اتباع ضروری ده شیخ صد پنځپیر مدذل الله العلی مثال وی یو طالب چړي له خط ورکو او ورته وی چې دا ډاک کې واچو چې کراچۍ ته ولېګم دا کراچۍ ته لېګم نو دا څه کې واچو ډاک کې واچو هغه چړنه لاړو نو هغه بار هغه خط په ډاګه کې وګورځو څه کې وګورځو ډاګه کې وګورځو راځي تیر شوي چړي ته وی الکه دا خط جواب قران نه هغه تا کم ځای کې غرزولې دي کومه ډاکخانه کې غرزولې دي هغه ورته خو ما ډاګه کې غرزولې دي وګوره چې په ډاک کې خط ولېږي نو اوبر سیومو جواب به راشي چې ډاګه ته غرزای د عمل د قبلېدو او د الله رب العزت ته رسیدو لار هغه د نبی رسول الله په طریقه باندې کولې ته د نبی رسول الله په طریقو کا الله تبورسي اجر وتا تسشي راشي اجر به تراشي جواب به د تملو شي چې د نبی رسول الله په طریقه دې نه دی لګلې هغه قبليږي نه ځکه نبی رسول الله فرمایلی دي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې په دین کې یو نوې کار راويستو چې هغه د دین نه نو د پکې راويستو نو فهو رد نو هغه عمل چې هغه مردود دی او دا سړی چې نو دا مردود دی او دا کار چې نو دا مردود دی دا رد شوی دی دا د الله دربار نه را شړل شوی دی نو کو استاد ته وای په سنت او په جمع درې دواګانې دا نبی عليه السلام ندی کړي نه بوله دا دوا بد کار دی څه خبره ولا سړی دا څه خبره کوي ویولې دا بد کار دی نو مولوی صاحب ته واستانه تاسو کوم چې اذان ویل کیږي او تو وای محمد رسول الله په اخر کې لا اله الا الله وای دا محمد رسول الله په ویل وای په دې باندې په اخر کې محمد رسول الله شته او په سر کې الله اکبر سلور زلي وای په اخر کې دو زلي وای دا خو په یو شل زلي وای ولې استاد الله اکبر ویل بد کار دی تاسو ته کنه هغه موږ ته وی دا بد کار دی موږ ته وی الله اکبر ویل بد کار دی سلور زلي وای شل زلي ولې وای دا پیغمبر علیہ السلام زیات ندی ویلی کنه نو زه تو او ستای الله په کور کې یو خیر دی کتاب وګوره من کرے مو ګوره او په کوم بازار کې چې پیدا کول شي پیدا کا چې پاغي کې دای چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رستو دعا په جمع کړی ده ځه کدی پیدا کو لومبه وځو کوم بیا به بل شو زه اعلان کوم چې ټول پنځپیران به د سنتو رستو دعا کوي شته چرته کې په جمع شته پیغمبر علیہ السلام اول سنت دي کړي په جمعات کې او چې دی وی کې چې سنت کړي نو بیا به دوا کړي وا دا خبروم غلطه ده ځکه پیغمبر علیہ السلام د ماخام سنت په جمعات کې کړي دي د ماخام سنت په جمعات کې کړي دي او چې نبی علیہ السلام سلام وګرځاو نو مقتدیان ټول تلیو نبی علیہ السلام دعا نه کړي سنت کړي دی او دعا نه کړي چې نبی علیہ السلام نه کړي نو تی ولې کای دی ویولې دوا بد کار دی کوته دا بدعت دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی عید میلاد النبی مناو خلک څه مناوي د نبی علیہ السلام د پیدا کېدو اختر مناو د پیدا کېدو دله خلوم د اخر شیطان قابل جرنیل لګنه نو می ولا څنګه واجبہ کی خود دې ته خو برث دی وی برث دی وته نو سالګره مناو څه شي نو خیر دې مولیانو او طالبانو نه علاوه خبرو کوم سالګرا او برث ډے مناول د انګریزانو کار دی د مسلمانانو ها دا د انګریزانو دین دی تا خپل سالګرا مناو کړی دا ته د خپل سالګری باره کې د مفتی صاحب نه تاسو کا چې استاد خپل سالګرا مناوم او د خپل برث ډے کیک کټ کوما دا جایز دي کني دي جایز د دارالفتانه په جواب راځي دا جایز دي ولی
نبی علیہ السلام خپل سالګرنه د مناو کړي نو چې نبی علیہ السلام خپل سالګرنه د مناو کړي تی ولې نبی علیہ السلام سالګری مناوي او دا یو نیک باچا راستو 600 کاله پس 500 کاله پس د نبی علیہ السلام نه عجیب مسلمانی ده دا 600 کاله د دین نیمګړو قران خو صفا ویل دي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يرجو دا بدعت خو بدعت حسنه دا بدعت څه دی حسنه دی وې دا پکې خپل بدعت ګور پیغمبر علیہ السلام وی کلو بدعت ضلاله هر یو نوې کار په دین کې گمراهی ده نو نبی علیہ السلام بدعت ته د گمراهی نوم ورکو نو دا طالبان عالمان په پویږي چې حمل پکې راشي نو یغي کې استوای ابي د جانبینو نه کیږي بدعت ضلاله او ضلاله بدعت خیر د نسبتونو کې و فرق خو بعض ضلالت بدعت ویلم جایز دي هو حمل کیږي ټیک تا د بدعت په ځای ټکه د ضلالتون کې خودل سدي صحیح شو دې چې وې دا بدعت حسنه نه نو معنا دا ضلالت حسنه نه ټیک شو بس دا ضلالت حسنه نه دا کلی گمراهی ده که سړی بونیر ته ته چا ورته چې ته زی وزم د لیوګانو یو د بچو ښکار کو نو غورته یو کلی غونته کې معلوم راوړه هغه ته مړ چې لیو بچی شي کې بس نو چې بدعت شو پاږي کې سخت کوله ده یاره چې بدعت شو پاږي کې د کم ځای نه کوله راغی بدعت خو گمراهی ده نو گمراهی کې د کم ځای نه کوله رااله او روایت وام ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے شرح اعتقاد والے سنت کے لال کائی رحمہ اللہ ذکر کړه دے او اس سنت کی امام مروزی نقل کړه دے او الباعث کی ابو شامہ نقل کړه دے چاغه وئی کلو بدعت ضلاله ورپسې ټکی ته فکر کوي کلو بدعت ضلاله وان راها الناس حسنه کلو بدعت ضلاله وان راها الناس حسنه هر بدعت چې نو دا گمراهی ده اگر که خلق وته خګوري اگر که خلق وته خيسته وي اگر که مولوی سے وہ تولی کی چې بدعت حسنه اگر کا غور تداوی چې دا خيسته ده دا نه خيسته کیږي مالک ابن ماجشون رحمه الله تعالی ذکر کوي من ابتدا فی الاسلام بدعتا فرعاها حسنه فقط زمان النبی علیہ السلام خان الرسالہ چاچی په اسلام کی په دین کې اونوي کار جوړ کو او چې جوړ کې بیا وي سمره خپل بدعت مې راو یستو نو مالک ابن ماجشون وی فقط زمان ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام خان الرسالہ دا ګمانو کو چې نبی علیہ السلام په دین په پورا را رسولو کې خیانت کړل نعوذ بالله او نبی علیہ السلام مونږ ته دین پورا را رسوله نه ده ورونو دا مختلف کارونه مختلف سيزونه الله رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا دل را لګل دي چې زمونږ تعلق د الله سره صحیح شي او زمونږ تعلق د هغه سره شي صحیح شي د دې تعلقاتو لپاره را لګل دي یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اے زمونږه د لوی شان والا پیغمبره نبی وي د نبوت لوی شان ته وي کنه یا ایها النبی و د لوی شان والا پیغمبره انک لعلى خلق عظیم یا ایها النبی یا زما د طرفنا خلق ته اورون کیا نبأنا کسه یا ایها النبی یا زما د طرفنا خلق ته وین کیا ان ارسلناک مالک له تعالی را شاهدن خودن کې د دین په قول او په عمل شاهدن خودن کې د دین په وینام او په عملم نبی رسول الله والسلام چې کوم کار د ویلو نو دا غي د ویل دي لکه اذان د ویلو کار دی اذان د چا کار دی ویلو هغه مکمل خود لري منځ د کولو کار دی نو هغه مکمل خود لري کله ویلو دی او کله کولو دی شاهدن د دین خون کې په خله باندې او په عمل باندې
ومبشرا چې څوک دی مني نو هغه ته زیری واورو ونذیرا او يرونکې وداعیا الی الله او را بلونکې الله طرف ته برا بلل کوي وی عالمان وی داعی د مدعی نه پیغمبر ته داعی ویلی مدعی وتا نه دی ویلی ځکه کوم مدعی او پټی باندې داو کی چې دا پټه زمانه خو قبل رضوی چې نه زمانه نو پر خدای شي المدعی من اذا ترک ترک خپل خبره پر خدای شي خدای خپل خبره پر خدای نشي نو داعی وتویلی دی داعیان الى الله طرف ته باذنه په حکم د الله وسراجا منیرا او دی ورو خانه نو پیغمبر علیہ السلام دل راغله چې